د مخصوص نشستونو سره که یو طرف ته د پی ټی آی په ظاهره باندې ګټه ښکارېږي چې ګنې د مخصوص نشستونو حوالې سره د سپریم کورټ چې کومه فیصله راغله نو هغې کې پی ټی آی ته د دغې فیصلې سره مخصوص نشستونه میلاو شوي دي. نو بل طرف ته د حکمران اتحاد چې کوم دی نو د هغې د 2/3 اکثریت چې کوم دی نو په پارلیمان کې چې کوم هغې ته میلاو و نو د هغې نه په هغه محرومه شوې دی او پی ټی آی په قومي اسمبلی کې سنګل لارجسټ پارټۍ جوړېدو امکانات چې دي نو هغه هم روشن شوي دي یا روښانه شوي دي. د دې ترڅنګ که موږ خبره کوو په قومي اسمبلی کې د سنی اتحاد کونسل د ممبرانو تعداد چې تر اوسه پورې کم دی نو هغه 84 دی 4 دي او د پی ټی آی حمایت یافته آزاد اراکین چې دي نو هغه 8 دي. په قومي اسمبلی کې که اوس موږ موجوده نمبر ګیم ګورو نو د پی ټی آی حمایت یافته اراکینو مجموعي تعداد چې کم دی نو هغه 92 دی. د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې د خواتینو تعداد چې کم دی نو هغه 20 دی او 4 اقلیتي نشستونه چې کم دي نو هغه به پی ټی آی ته میلاو شي یعنی 20 نور او 4 نور. د دې سره به د پی ټی آی په د سپریم کورټ چې کومه فیصله رااله نو په قومي اسمبلی کې به د پی ټی آی یا د چې کوم ټوټل تعداد دی نو دا به 116 ته ورسیږي. دغه رنګې د مسلم لیگ نون په مجموعي طور باندې دغه تعداد چې کم دی نو د 108 نشستونو سره به په 2م نمبر باندې شي. د پاکستان پیپلز پارټۍ تعداد چې کم دی نو دا به د 68 یا د 68 نشستونو سره به په قومي اسمبلی کې 3م غټ جماعت چې کم دی نو دا موجود دی. ام کیو ایم چې کم دی نو دا د 21 نشستونه دي. بیا د جی یو آی دغه شان د جی یو آی فی چې کم دی نو هغه 8 مسلم لیگ قاف 15 استحکام پارټي چې کوم دی آی پی پی هغې 4 مسلم لیگ ضیا بیا داسې د ټولو یو 2 اراکین چې کوم دی په قومي اسمبلی کې موجود دي. که موږ خبره وکړو د سپریم کورټ د فیصلې د مخصوص نشستونو حوالې سره دا دی به په صوبو باندې اثر سي نو د هغې که موږ بیا ذکر کوو نو دغه شانتې چې کله موږ د پنجاب اسمبلی ذکر کوو نو په پنجاب اسمبلی کې د خواتین 40 څوکۍ چې کوم دي نو هغه به ورسره او به ورسره میلاویږي پی ټی آی ته او 3 به د غیر مسلم چې کوم نشستونه دي نو دا به پی ټی آی ته میلاویږي. په سین اسمبلی کې 2 د خواتینو او یو به د غیر مسلم څوکۍ میلاویږي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی کوم ذکر کوو نو 21 به ورته د خواتینو او 4 به ورته د اقلیتونو نشستونه میلاویږي. بل طرف ته که موږ د حکمران اتحاد خبره کوو په قومي اسمبلی کې د 2/3 اکثریت سره څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه محرومه شو د دې اوسنۍ فیصلې سره د سپریم کورټ د دې فیصلې په رڼا کې نو مجموعي تعداد چې کم دی نو د 208 چې کم مجموعي تعداد وو نو د اپوزیشن تعداد د موجوده جماعتونو د اراکینو تعداد چې کم دی نو دا به وس څونه شي 128 بشي. نو یو طرف ته که مونږ دغه خبره کوو بل طرف ته که مونږ لږ نور مخکې لاړ شو او بیا مونږ په خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چونکې د سینټ الیکشن چې کوم دی نو هغه لا نه دی شوی نو د سینټ الیکشن باندې که مونږ بیا نظر اچو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نو د هغې نمبر ګیم ته که مونږ وګورو نو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې چې څنګه مونږ ووایو د زنانو نشستونه چې کوم دی نو هغه 26 دي ټوټل. په 26 کې 21 چې کوم دی څنګه چې ما ذکر وکړو چې 21 بعد سپریم کورټ د اوسنۍ فیصلې په رڼا کې پی ټی آی ته د میلاوېدو امکان دی. همدغه رنګې موږ ووایو چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې 4 د اقلیتونو نشستونه دي او دغه 4 په 4 چې کوم دی نو دا به پی ټی آی ته میلاویږي. نو که دغه موږ جمع کړو یعنی په موجوده ټیم کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پی ټی آی د اراکینو تعداد چې کوم دی نو دا 93 دی. نو که دا موږ جمع کړو نو 93 جمع 21 او جمع 4 نو د دې نه ټوټل 118 نشستونه جوړیږي. په دې لحاظ باندې که د سینټ الیکشن وشي نو په 11 کې 10 نشستونه په اسانه باندې پی ټی آی ته په سینټ کې میلاویدی شي د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه. همدغه نمبر ګیم کوم چې موږ تاسو ته ووایو او د دې نه ښکاري داسې لکه څنګه چې تاسو وکتل د اعظم نظیر تارړ کوم چې د حکومتي اتحاد وفاقي وزیر دی د قانون نو هغه دغه ووایي چې په ظاهره باندې دا فیصله د سپریم کورټ دا چې کوم راغلې ده نو د دې نه خو داسې ښکاري چې لکه دا د پی ټی آی فتحي او بلې دا خبره کړې ده چې پی ټی آی ته د اوسنۍ فیصلې نه هغه څه میلاو شو د کم چې هغې د سپریم کورټ نه خواست هم نه و کړی. یعنی د پی ټی آی ته د اوسنۍ فیصلې نه هغه څه پی ټی آی حاصل کړل
کوم چې د پی ټی آی د سپریم کورټ نه د هغې غوښتنه یا مطالبه یا درخواست هم نه و کړی. نو ان ادر ورډز د پی ټی آی د هغه رهنماګانو کوم چې د سپریم کورټ نه بهر هغې د وکټري یا د فتحې نښه وښکاره کړه او یا هغې کوم جشن وکړو نو هغه پر ځای باندې دی او د هغې یقیني خبره ده چې د پی ټی آی دپاره دا د ګټې خبره ده. بل طرف ته کوم وګورو نو نن د جمعې مبارکې ورځ وه او د جمعې مبارکې ورځ عموما خاص کر د هغه کیسونو حوالې سره ډېره امپورټنټ وي کوم چې د پارلیمان نه خاص کر سپریم کورټ ته تللی وي. د دې ځان له یو ډېر غټ تاریخ پروت دی او دغه تاریخي حوالې کوم موږ تاسو له درکوو. نو عموما داسې شوي دی چې هغه کیسونه کوم چې د پارلیمان سره ډایرکټ تړلي وي نو د هغې غټ غټ کیسونو کې داسې فیصلې چې کوم دي نو دا د جمعې په ورځ باندې عموما راغلي وي. لکه موږ کو تاسو ته پس منظر ووایو لکه د نننی کیس فیصلې چې موږ ګورو نو د 12 جولای به هم په دغه تاریخ کې اوس ولیکلی شي چې 12 جولای 2024 چې کوم دی بروز جمعه یعنی د جمعې په ورځ باندې د مخصوص نشستونو فیصله پی ټی آی ته د ورکېدو حکم ورکړی شو دا هم په ورځ د جمعې. دغه شانتي کې بیا موږ لږ نور ګورو نو په 28 جولای 2017 کې هم پاناما کیس کې فیصله راغلی وه د نواز شریف د تا حیات نا اهلی دا هم په ورځ د جمعې. بیا په 4 جولای 2018 کې نواز شریف او مریم نواز ته په ایون فیلډ کیس کې سزا شوې وه دا هم په ورځ د جمعې. بیا په 31 جولای 2009 کې سپریم کورټ پرویز مشرف مارشله غیر آئینی قرار کړی وه دا هم په ورځ د جمعې. بیا دغه شانتي په 15 دسمبر 2017 کې د جمعې په ورځ باندې جهانگیر ترین سپریم کورټ نه اهله قرار کړی او دا هم څنګه چې ما وویل په ورځ د جمعې. بیا دغه رنګې په 13 اپریل 2018 کې باندې سپریم کورټ نواز شریف او جهانگیر ترین تا حیات نا اهله کړی و یعنی په دغه ځای کې دغه کیس دا و چې دا نااهلي د څومره مودې دپاره وه نو د هغې فیصله راغلې وه چې دا تا حیات د ټول عمر دپاره به دا نااهله وي او دا فیصله هم راغلې وه په ورځ د جمعې. اوس په ګورو چې په راتلونکي سیاسي منظرنامه باندې د دې اثرات څومره دي ځکه چې ماهرین ګڼي چې په سیاسي منظرنامه باندې به ډېر اوکاړ پچاړ پکېږي. ظاهره خبره ده هغه کسانو چا چې په دې کې انتخابات شوي دي د سپیکر او د ډیپټي سپیکر د چیرمین ډیپټي چیرمین د سینټ نو په دغه کسا په دې کې دغه مخصوص نشستونو باندې چې کوم کسان راغلي دي هغې پکې ووټونه هم ورکړي دي نو لا هم دغه معاملې بیا د سپریم کورټ د فیصلو سره دغه نور هم پیچیدګۍ رامخې ته کوي خو هغه به د وخت سره سره قانون چې کوم دی نو هغه ځان له لاره وباسي. نو دغه به د وخت سره سره قانون چې کوم دی نو هغه ځان له لاره وباسي او دغه مسلې به د وخت سره سره هوارېږي. زموږ نننی اپیسوډ هم دومره